دا غو منم او کړه دو منم. نقصان یې څه شو؟ عوام یې په علماو بې اعتماده کړل. دین خو خلک د علماو نه زده کوي، بچې نور خلک به خپل کار کوي، خو د خپلو شاګردانو ته چې تاسو به په حکمت او په طریقه دین خوروئ که خیري انشاءالله. جنګ جګړې او په علماو کې عیبونه رایستل دا به بالکل نه کوئ. خپله علاقه کې چې ستاسو کوم سپینګیري علما دي مشران، په خدای د مونږ پښتانه وو چې غوښه وسوځي د پیتۍ نښه ده چې ته ډېر هم ټوپونه ووایې هغې علماو ته نشي رسېدی. د هغه سپینګیرو علماو لحاظ به کوئ، قدر به کوئ، هغوی له به ورځئ. داسې خو بوډاګان دي، د هغوی نه به ډېرې خبرې هېرې شوې به وي. سړی چې بوډا شي خامخا ته خبره هېرېږي، د هغوی به احترام کوئ، قدر به کوئ. د هغه خپلو مشرانو علماو نه په علاقه کې دعاګانې دې والئ، په خدای د دعا برکت ډېر زیات دی. د خپلو مشرانو علماو به احترام کوئ، عزت به کوئ او د هغوی به ډېر زیات قدر کوئ، سپکې به ورپسې قطعا نه وایئ. او بل به یو کار کوئ زما وروڼو، خپل منځ کې به اتفاق ساتئ. که څوک ملحد راغی، څوک قادیانۍ راغی، پرویزۍ راغی، د دین دشمن راغی، ستا په عقیده وار کوي، ستا په ضروریاتو د دین وار کوي، بلکل تکړه شه ورته بیا. بیا لکه نر غوندې میدان کې ورته ودرېږه، د دلیل په بنیاد ورته بیا ودرېږه. که در یو سړی چیلنج در کوي نو لاول خو مه کوه، خو که خامخا ملحد دی، بې دینه دی، ودرېږه ورته میدان، مناظره ورسره کوې، که مباحثه ورسره کوې، کولی شي ورسره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی، زمونږ کابرو بیا کړي دي. دغه باطلو فرقو باندې ردونه امام بخاري رستو دا کتاب الرد علی الجهمیه کې نه دي کړی، په بېدینو طایفو باندې ردونه بیا امام ابو حنیفه په خپله د بادشاه په دربار کې مناظرې کړي. یو باطل راغی او تا چیلنج کوي او ته د هغه بیان نه کوې، هغه سره باس نه کوې، خو هغه له دې تقویت ورکړه، خلک وایي دلته څوک نه شي ودرېدی، خبره یې حقه ده. نو چې هغه راشي یو باطل د الله په ذات، د پیغمبر په ذات، په حدیثو مبارکو یا ضروریاتو د دین باندې حمله وکړي او تا ته وایي چې رو زما له مقابلې ته، لکه نر غوندې ورته سینه وډبه وایي را میدان ته یو که مقابله، خو بې ځایه ده، خپل منځ کې نه، په مستحباتو او مکروهاتو کې نه، په آدابو وغیرو کې نه. کومو څیزونه چې زموږ د علماو په منځ کې اختلاف راغلی دي او د کفر او د الحاد سره او د دلالت سره د هغې هېڅ تعلق نشته. د یو ملا صاحب یو تحقیق دی، د بل ملا صاحب بل تحقیق دی، بس هغې کې منځ کې مناظرې مه کوئ، هغې کې منځ کې مباحثې مه کوئ. دا زموږ نن سبا یو ګیله زما د بعضې علماو نه دا ده چې خپله بډایي او لویوالې په دې راولي چې د بل نقصان وکړم او بل کم کړم، دا بل به ذلیله کړم نو زه به لوی شم، دا بل به بې عزته کړم، د خلکو اعتماد به پرې ختم کړم نو زه به لوی شم، دې بل کې به نقصان راوباسم نو زه به لوی شم. زما بچې دا به بالکل نه کوئ، دې خپلو بچو ته ویل، بل د علماو سره به بغض او حسد بالکل نه لرئ. لحوم العلماء مسمومه، د علماو غوښې ګورې بدبویه دي، زهریله دي. که چېرته غیبت د علماو دی کو د علماو غوښې دې وخوړې، زهر دې خولې ته واچول، د هغې نه به ځان ساتې. او بل به یو کار کې چې مجلس ته هم درته څوک راشي رټل به نه کې، هر سړی کې راغی. بعضې خلکو دا شیوه ده چې مجلس ته ورشي ورته پته ولګي لکه کوم ځای دوره کې پلانکي ځای کې، نو دې رټي لکه مطلب دی چې ما سره ولې نه کې. رسول الله مبارک فرمایي ان من اشر الناس يوم القيامه وفي روايه شر الناس يوم القيامه من تركه الناس وفي روايه من ودعه الناس اتقاء فحشه یا فحشه. مجلس له نه درځي، که درځي نو ترې رټې، د ده نه وایي خراب سړی د قیامت پر ورځ بل. مسلمان سره مینه کوه، طالب العلم سره مینه کوه، طالب مه رټه. هر ځای کې چې دې سبق وایي او دوره کوي دا د چا خپله خوښه ده، هر ځای کې چې دې فقه وایي دا د چا خپله خوښه ده، هره مدرسه کې چې دې سبق وایي دا د هغه خپله خوښه ده. رټل به نه کې، په مجلس کې به بېعزته کول نه کې، په مجلس کې علماو پسې اشارې او غیبتونه بچې د دې نه به ګورې ځان ساتئ. او بل درته ده ووایم چې درسونه شروع کړئ چې لاړ شئ، هر طالب العلم لګیا شئ په جومات کې چې نور څه دي د ناظري درسونه شروع کړئ، خو شروع کړئ.
اسم نشتر ناظر درس شروع کے مدرسوں کے خیراتی للہ فی اللہ درس شروع کے ددی برکت بتاسو وینے قسم په خدای ز خدا وې د دې موږ علما نن سبا داسې علما شته ما ته معلوم دي والله بالله تالله چې داسې علما د حدیث استادان ما ته معلوم دي چې محتمم صاحب ته درخواست ورکړی دی چې زما تنخواه ډېره ده او دا راله کمه کړه او پې کمه کړې ده والله بالله تالله چې نن سبا ما ته داسې علما موجود دي ما ته معلوم دي چې هغې مخکې تنخواګانې غشتې دي اوس تنخواه یې بنده کړه د نالم ګزاره مې کېږي او زړې تنخواګانې مدرسه کې واپس جمع کوي الحمدلله دا شته څنګه ما ووې چې زمونږ دا طالبان په سلوټ وکړو الحمدلله دوی خپل سبق ووې داسې طالبان هم شته ما لا بل یو طالب راغی ما ته وی مولوي صاحب سترګو کې اوښکې وګرځېدې د هړه مې داسې ورپېده ما ته وی چې زه دورې حدیث وکړم نیغ به ځم کور ته ما اته کاله وشو چې مور او پلار نه دي لیدلي اته کاله بل یو طالب راغی وی چې دورې حدیث وشي ما ته را تر غاړه وځه ډېرې وجړل وی 10 کاله وشو